بسم الله الرحمن الرحيم سل سوال کړه بني اسرائيل د بني اسرائيلنا تبکیتنا تبکیت چپوالی ته ویل کیږي تبکیتنا یو سوال وی د سائل د غیرنا یعنی سوال کون کی سوال کول وی د غیرنا سره د علم نه چې علم پلري نو دته تبکیتن ویل کیږي چپوالی د وجنا چې چپ کدا انسان بل وی تقلیدنا بل سوال دا دی چې سائل په علم نه لري تقلیدن سوال لك فاسالوا تپوسک الله وی اهل الذکر د اهل ذکر نه فقهاونا ان کنتم لا تعلمون کچری نه پوهیږئ تاسو نو سل بني اسرائيل سوال وکړه تبکیتنا بني اسرائيلنا چپواری د پارا کم اتیناهم سمر ورکړي مونږ دی لره کم خبري بمانن تکثیرا ډیر مو ورکړي دی لره اعطینا اباهم ورکړي مونږ پلارانو د دی لره من آیت د معجزاتنا بینتنا واضحاتنا واضحنا على نبوة موسى عليه السلام په نبوت د موسی عليه السلام نو دا معجزات مو چوک ورکړل نو دي سو کړل فبدلوها كفرا پس دی تبديل کړ دي معجزات لره په کفر باندې نو سزا یې څه شیدا رب کریم فرمای ومن هر وسوک يبدل چې تبديل کړي بدل کړي نعمت الله نعمت د الله یعنی دین الله دین د الله یا معنا کتاب الله کتاب د الله تبديل کړي یا عهد الله وعده د الله من بعد ما رست دا غنجات چې اغلی وی دیتا دین د الله یا کتاب د الله د تبديلی ورکی اغلا نو سزا دادا فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى شدید العقاب سخت عذاب ورکون کړي دا عذاب ورته ولي ورکي ترغیب دې په جهاد باندې زینا خستکړې شوی دې للذین د پاره دا کسانو کفرو چې کفر کړي سشي خستکړې شوی د الحیات الدنیا ژوند دنیوي او حال دا دې ويسخرون مسخري کوي دا کافرانه من الذين على الذين باكسانو باندې امنو چې مان راوړل ويسخرون مسخري کوي یعنی يستهزئون ټوقي کوي بالفقراء المؤمنين فقير مؤمنانو باندې غریب مؤمنانو پورې خان دي رب کریم فرمای والذین کسان اتقوا چې ځان ساتلې ده زینت د دنیا نه او د ټوکو مسخرونه چې ځان ساتلې ده دغه فقیران چې من هؤلاء الفقراء دغه فقیرانو نه اتقوا چې ځان ساتلې ده فوقهم پاس د دې به یوم القیامت پورز د قیامت باندې دا چې په دنیا کې فقیری راغلی دا یو امتحان دی یا یو مقام ورته الله تبارک وتعالى ورکی په جنت کې یو لوړ مقام ورته ورکی دا په علیین کې اعلى علیین او دا کافران په سجین کې تحت الارض لاندې د ځمکې په جهنم کې به پراته وي والذین کسان اتقوا چې ځان ساتل د زینت د دنیا نه او د ټوکو مسخرون فوقهم پاس د دی بوي یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې والله الله تبارک وتعالى يرزق روزي ورکی من یشاء چاله چې را دوشي بغیر حساب بلا تقدیر ولا اندازې بیا معلومول نشي په دنیا او آخرت کې کان الناس ودا خلق امه واحده یو جماعت په ایمان باندې بیا سره مختلف شو بعض ایمان راوړو بعض کفر کو امام قتاده رحم الله اکرم رحم الله وی کان الناس من وقت ادم الى زمن نوحنا ودا خلق د آدم علی السلام د وختنا تر زمانه د نوح علی السلام پورې كلهم على شریعت واحده په یو شریعت باندې ثم اختلفوا في زمن نوحنا بعد اختلاف وکړو په زمانه د نوح علی السلام فبعث الله اليهم نوحا الله ولګلو د نوح علی السلام فكان اول نبي بعث اول نبی چې را لګل شوی د نوح علی السلام دی قتاده رحم الله اکرم رحم الله وی
کان الناس نود خلق امه واحده یو جماعت په ایمان باندې ورته شیو چې قتل بنک ویا نو قابل پاسد حابیل لره قتل کړو د آدم علی السلام په اولاد کې عملی فساد شروع شو لګرست بیا عقیدوي فسادات شروع شو ضرورت پیدا شو انبیاء ته فبعث الله پس مبعوث کباری تعالی وی لګلا النبیین پیغمبران دی لرا په حال کون د پیغمبرانو کې مبشرین ناظر ورکون کې وبال جنت په جنت سرا مؤمنانو لرا ومنذرین يرون کې بالعذاب په عذاب سرا کافرانو لرا وانزل نازل کبر تعالی معهم دل الكتاب کتاب یعنی وانزل مع كل واحد منهم هر یو سره د دینه کتاب نازل کو بالحق معنی بالصدق بصدق سرا ليحكم د پاره چې فیصله وکړي الله یا النبیین دا پیغمبران یا کتاب د دې فیصله وکړي بین الناس پمنځ د خلقو فيما هغه توحید لرا اختلافو چې اختلاف کړي فيه په توحید کې ومختلف اختلاف نو کړو فيه په توحید کې اوس اختلاف چا وکړو شریعت می ورته ورکړو بیا اختلاف وکړو ومختلف اختلاف نو کړي فيه په توحید کې الا الذين مگر کسانو اختلاف وکړو تو چې ورکړي شی او دغه کتاب من بعد ما رست داغنا جاتم چراغلیو دلرا البینات واضح معجزات ولی اختلاف وکړو بغيا من حسدا د حسد د وجنا عنادا عناد د وجنا بینهم چې پمنځ د دې کېو فهد الله پس برابر ک بری تعالی فهد الله پس برابر ک الله تبارک وتعالى توحید لرا الذين كسان امنوا چې ایمان راوړو لما هغه توحید لرا اختلاف او چې دی اختلاف کړو فيه پاغه کې من الحق د حقنا باذنه منا په اذن خپل باندې په امر خپل باندې بری تعالی برابر کړ دي مؤمنان لرا په توحید باندې والله الله تبارک وتعالى يهدي منا هدایت کوي برابرای من یشاء چلر چې اراده وشي سلر برابر الى صراط منا الى طريق لارتا مستقيم نیغا چې لار د حق دا اوس وی الله تبارک وتعالى اے مؤمنانو دا چې وای تاسو وچ پوج په جنت تلاړ شو نه دا سوچ مکوي ګوره چې کور کې بناس یو جنت ته بلاړ شو ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوئ تاسو ګمان کوئ اے مؤمنانو د دې خبرې ان تدخل الجنه چې داخل بشي جنت ته بآمنا تشبع آمنا باندې چې مونږ ایمان راوړې دي تاسو نو مخکې امتونو باندې داسې سخت تکالیف راغلي دي نو بیا هم هغه د پیغمبرانو سره استقامت کول په جهاد باندې تاسو خو بخي جهاد نه کوي ګمان مو دې چې داخل بشو جنت ته نو رب کریم فرمای دا ګمان مکویا جنت ته نشیت لوي مگر تکالیف په تاسو باندې راځي په تکالیف به صبر کوي په خاني امتونو باندې داسې تکالیف راغلي دي چې انسان به ودرولو پارا باندې به منس کې نیم کو نو هغه هیڅ اوف قدر نه کولو په دین کې باندې به استقامت نو نن سبا خلق خو سم د چرګ لکيري چې کوم خوانه هوا راځي هم هغه طرف ته ځي نو په خاخ امتونو چې کوم ایمان راوړ او پیغمبرانو باندې هغه کلکو په ایمان کې د پخوانو ایمان ډیر کلکو نو ام حسبتم یا تاسو ګمان کوئ اے مؤمنانو د دې خبر ان تدخل الجنه دا چې داخل بشو مونږ جنت ته ولما یاتکم هرگز براغلی نه پتا سو باندې مشقت سختی مثل الذين مثل مشقت الذين فمثل د سختي دا کسانو خلو چې تیر شوی دي من قبلكم وړاندې تاسو نه انبیاء او مؤمنان یعنی تفصیل د مشقت بیان مشقت څه شی مستهم البأساء وبرسيدوا دلرا شدت د فقر اصابهم الفقر وبرسد دي تفقير سخت فقيري بپراغ والضراء منا تکلیف د مرزونو د نفسونو لوګه بپراغ وغيرها وزلزلوا منا وازعجوا وبلق وليشو
بانواع البلاء پسخت تکالیف په امتحانات باندې دمر سختی به پیراغلا دمر امتحان به پیراغه حتی تر دې چې يقول الرسول ويلب رسول دغه قوم والذين وكسانوا امنوا چې ایمان به راوړو ماهو دې سره ټولو په شریک یو आवाज پورته کو یو आवाज به اوچت کو متا نصر الله کله د امداد د الله دومره سختی به پیراغله دی ویل چې متا نصر الله کله د امداد د الله الذي وعدنا چې موږ سره وعده شوی دا جواب براغی الا ان نصر الله خبردار ان نصر الله یقینا امداد د الله چې د قریب نزدې د لک تاسو معلومه امتحان کوي تاسو باندې نو دومره سخته په خواني امتونو باندې راغلی و نو هغه کلک پاتې شي او په ایمان کې نو تاسو هم کلک شي په ایمان کې مؤمنانو